بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم اوریدن کو دا محفل او پروگرام ډېر مخکې نه شروع دی او انسان یو ذهن کې یو تدبیر یو طریقہ هغه جوړه کی او د انسان تدبیر او پروگرام ہمیشہ داغدا چاہت مطابق نہ چلے گی. آگے کے مخ کے رستوشی دا مفتی صاحب دی چکم خیال و کم ذہن کے نقشوا نو دا منگ دا مخ کی رستو کی دو دا وجن آئے باندے لکھونتے اثر فریور داربے و شعر دے ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. انسان چکم تمناگانی کئی نو اغٹولی دتا نا سلے گی ہوا سلے پدا سے طرف زی چی کشتے پاگا طرف نزی. بہرحال زمان خپلم آواز اجازت نہ کہ دا مسلورم زید چازیر کوما او دا زکام سر دے پا وجود و دا مجلس دا تبارک دا حاصلولو دا پارا او پا دے مبارک او باسعادت پروگرام کی خپلی اسے چولو دا پارا یو سو خبری اغا عرص کوما بیان زما برادر مکرم مولانا مفتی حبیب اللہ سے مدفیوزهم جامع مانے ماشاءاللہ خیست خبر اکڑی بس دا نصیحت پتور دا مشران و خبری یو دوادرے اغا پتور مذاکرہ کلو مرگرو سر سامین و سر تقرار کم انسان باندے عملہ چکئی او انسان نقصانی کئی ناول دباندے غفلت رازی او دویم پا دباندے معصیت رازی. دایو دوٹے کی ذہن کے زمان فضلارونا طلبارونا حاضر عوام رونا ذہن کے کیک دو انسان دو خبری خرابی مسلمان دو خبری خرابی. اول چی دینو دے غفلت خرابی قرآن سے بسے دے انسان دا بیدارے دا پارداوی چی دینو تاسو دا غفلت نرو سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت. دا خلق چی دی دیتا دوی حساب نزدے دے دی پا غفلت کی دی دی اعراض کئی مخڑائی ناول نقصان انسان تا غفلت رسائی مولا تیم رسائی طالب تیم رسائی امی تیم رسائی اجی تیم رسائی تبلیغی تیم رسائی. نو چې موږ تاسو د دې شیز لپاره تیقظ او بیداری اختیار کو چې موږ د غفلت شکار نشو. غفلت بس باندې سره د غفلت شکار کیږي. د غفلت شکار کېدل د غفلت اسباب دنیا سره محبت
او دارنګه د اواره خلکو سره ناستا او بیا نن سبا دا د ګناه ډبې چې زما ستا لاس ته راغلی د قاري صاحب لاس ته راغلی دی او د مولوي صاحب لاس ته راغلی دی مفتي صاحب لاس ته راغلی دی دې شي زمونږ په غفلت کې غټ کردار او غټ تاثیر ادا کړ د تلاوت نه غافل د معمولاتو نه د ذکر نه غافل او زړه ته یو حجاب ګونته ولګي د دې منحوس سیس کتو سره خلق دې کې فائدې به وایي څه فائدې وایي او د اصول د قرآن او د حدیث نظاره چې د شی فواید او نقائص داغه موازنه وکا او د کوم شي چې نقصانات زیات دي نو هغه پرېږده او بیا که د انسان یو څیز هغه د ضرورت دي دا هغه وایي چې الضرورات تبیح المحظورات خو الضرورت تتقدر بقدر الضرورت ضرورت ستا د یو څیز د استعمال دی نو ضرورت هغه په جندي شی او په جنا ضرورت څه شی دی او بیا په قدر ضرورت د غسیل استعمال کا استا جون بچ پاتې شي استا شخصیت بچ پاتې شي استا دینداری بچ پاتې شي خصوصا زمونږ نوجوان طبقه طلبا غیر طلبا فضلا دا د غفلت د لوی شیز دا دی وخت کې فتنه د دوی لپاره دا شی اول نقصان چې ده اول عمله انسان باندې غفلت کوي د غفلت د اسباب او د انسان چې کله نه د پیدا شي کنه نو د یو خصوصي ځونو کې فنایت حاصلای ترتیبوار لومبه ته کله معشوم پیدا شي نو د فنا فی الاکل د په خوراک کې فانی وي دا د لاسونه ناسي پچی وي خپې پچی وي راکټه شریف نه را دا دونه غټه نو دې جسمونی کنه نو دې په خپل راکای د ګوت ورکه دې خپل ته کوي دې کپڑا کور کې خپل ته کوي جسمونی نو هغه خپل ته راکای او په مکو نه رې سات بس بیا رنګيږي ویشه برا واچوا تی وقت کی دا دور د فنا فی الاکل دا معشوم طبیعت تی اوس که دا غټ شي کنه سړی او دې د غټېدو نه رستم بیا چاته ګرځي او خوشې خوري او کوم ځای کې خی ته د شپې نو کده قدم د خدای په خوې کې د ورکوټ ورکو دې په خوې کې ورکوټ دی لا د خوراک کنټرول نه ک او قرآن د داسې خلکو مبارک وي کلو وتمتعوا وتمتعوا پیدا حاصله کې شهید اذان رحمت الله علیه وی کولی وخره وتمتعوا پنهګه شملېګه غټېګه غړېګه جړېګه اودا سره چل شو تمتعوا چې دې بس ته کېټه عاشق نوای ګیره د سپینه شغو صاحب الله د وړو کوالي نه دیو دیو جن انسان چې نو د خوراک په کنټرول کې کیږي صوفیا ټول وای چې نورانیت با تا ته حاصلېږي د دیانت سره دیندارۍ سره چې کله ستا خوراک کنټرول کی او خوراک کنټرول یو دا چې ته حلال خورې او دویم دا چې ستا خوراک په اندازې پیغمبر پاک فرمایي یو سون وړی
یقیم د صلبه چې د شا په بس مضبوطی دې په روان دوای یا بالفاظ دیگر معده کې یوې سطعام یوې صوبه یوې حواله پری نو دا غا طریقې کار دی کله چې سړی فنا فی الاکل شو نو الفتنه تذهب الفتنه دا خیته پوری چې دا انسان ذکاوت ختمي دیو جنا طالب العلم فاضل د مطالعه شوقي هغه کوي چې زه سپمو غوړې کار مکم خوراک مکم بیا د کتاب مګورم این خیال محال است دا ګرانه ده بیا به کتاب ته لولوې زمانه سوال د دیو جنا رومبه دور د دای دینه په وته لغواړي دویم دور انسان باندې راځي ناغه بي د فنا فی اللعب دې چلک داسې د ګرځېدو شي د منډو تړلو شي دې بیا لوبو کې فانی مورې کار پسولې کې دې چته لوبې کوي لارې کار پسولې کې دې چته لوبې کوي سبق ته تولې کې بستا په سکول کې مدرسه کې پری دی او دې چته لوبو لذي لارې ټلیفون کوي زموږ مدرسې ته درغلې دی استاد وې صاحب انا نه راغله چې پوری چرتا دې لوبو لته زموږه 30 سال مخکې ما ناظره چو دا ترجمه د علاقې مړو ته هوله نو غټ مشکلات دا واړه به ما کرکټ ته میدان نه راوستل کیلونو نه دا د دویم دور دی مور او پلار د پاره پکاري چې دې بچی ته د کېل لپاره مقام ورکړي او شفقت سره دی نگرانی مو کې چې ټول هغه وخت د کېل شکار نشي د تربیت چې دی نو دا مشران دا خبره کوي روم پړې واچوي چې دې په توره په خپل وخت وباسه د دې تربیت په خپل کوي یوازې استاد باندې به نه پرې دی دا بچی ډېر لوی نعمت دی دا رب کائنات نو دې په خپل تربیت کول غواړي صحابه پورې او استاد سره پای کې تعاون کول غواړي دې فنا فی اللعب دی نو صاحب چې دا اوس نوجوان دی بعد وخت کې خصوصي صاحب هم دی او دا بلې راغسته نه واخو هغه شبکه واله کا سورنځ دی والا هغه طرف نابل وای شبکه تکړه شاله کا یو خدا ورزش ته بارا ورزشم کسدا سے بل لوبې نو خوي حضرت تانوی رحمت الله علیه امداد الفتاوا کې لیکلي دا کېل دا مسلمانانو طریقه نه بل طریقې سره ورزش بهتر وای خدا چې منځ نشتا او دس نشتا سبق نشتا او دې لړ ماسپخین کېل پسې منګه وینو او څه شهادتګان وته په اضافت مانوي سره داسې ناشتي ته وې دي کشمیر پتا کوي به واکه ناشتي دا شانته چلے کړه دي دا لکه دا ہوتا هغه د مشوموالي شي شروع کو دا پر خودل پکار دي تو ځلمه پر توک د غوسته رخدا بندا دا یو وختو هغه وخت تیر شو بلبل په باغ کې ناشته کوي دغه ترانه هغه زمانہ بل واسطه بل زمانہ پرې د سړی دا خبره درېما بیا دور چې په باندې راځي کړه دا هغه راځي فنا فی زینت ته په زینت کې بیا فنا شي تاسو ګوري کله چې دا بوډۍ شي عربی کې وته مراهق وایي نو دې دا سړی مړې وړي دا وړي جنہ کې ډېر زیات ګوريو جامیم ته تداسه اسری کړه اون دی او سټوکي مټوکي بدن لاس ماس وای ته دوران کې دی فنا فی زینت ته زندگی کې تکلف بهتر شي اوس کا درد دا ګډار سے وګیره کریم شیوکتا ګیره دا صفا خیل دا پودر موډر لګي دل په کول پکار دی چې هغه زمانہ لا سیبا سکه دا یو ټیمو هغه ټیم هغه دور پتا باندې تیر شو نو دا دریم دور دی کې دا انسان فنا فی زینت دې پزان خواري کوي پزان لاس وای بیا سلورم دور چې راځي په راي کې دې بیا
فنا فی التفاخر تفاخر دا چې دا ګیره میره وخورئ که نه دی وایي زه مضبوط یم بل وایي زه مضبوط یم دقې وخت کې دی دا دشمني مشمني ګوري دغه ټیم کې یو سره لاندې وته او بل سره لاندې وته او کالج کې لاندې وته او چې د کومې ډلې لاس نه ورغی کومې ډلې لاس نه ورغی که نه نو صاحب هغې چې کته کي نو پچا وله هیله نه کوي د دې وجې نه دغه وخت کې دی دا دشمنۍ مشمنۍ ګوري جګړې ګوري او د ځوانۍ دغه ټیم کې که ده ته د احتیاط چې کوم دی لاره چاره سمه نه شي نو دغه وخت کې دی بیا فنا فی الفخر او تفاخري او دی کله کله ټول خاندان ځان سره پریشان دی وجه نه والدینو دپاره د دې څیزونو نه د ایستو دپاره بهترین څیز چې کوم دی که نه غوره څیز هغه صحبت صالحین دی صحبت صالحین صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند حضرت تانوی رحمت الله علیه ځای کې لیکلي چې سړی وایي زه هوښیار یم زه ایجوکیټډ یم زه به خپل بچي ته په خپله نصیحت کوم دله زه ټریننګ ورکوم او وایي دا به کافي نه وي ته دا بچي د نیکانو خلکو صحبت ته ولېږه دې نیکانو خلکو سره کښېنوه د نیکانو خلکو صحبت تریاق دی د زندګۍ د تبدیلۍ لپاره همیشه لپاره دا طریقه را روانه ده لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وایي واتبع سبیل من اناب الی بچي هغه چا سره راځه چې څوک ما طرف ته را روان دي د دې بچو د دې نوجوانانو بلکې ته د خپل ځان زه به دا ووایم چې زما 30 سال نه زیات 35 سال د تدریس او د افتا سره تعلق شو اوس هم د دې قدم په قدم ضرورت دی چې چته یو نیک سړی د هغه مجلسي هغه سره ناسته پاسته موږ به د فتنو نه بچ شوله د علم سره د پوهې سره د نیکانو خلکو د صحبت ضرورت ابو بکر ته د رسول الله سلام د صحبت ضرورت عمر ته ضرورت تابعینو ته بیا د صحابو د صحبت ضرورت د صحبت سره به دا شخصیات جوړي تاسو چې ګورئ دا نن چې کوم کسان ځلیږي زموږ نه مخکې زموږ مشایخ یا د مشایخو مشایخ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه وایي چې زما په طالب علمۍ کې چې زما ټایم ټیبل کې ما سره وخت فارغ شه نو زه به د مولانا یعقوب صاحب مجلس ته فوراً تلم ځکه یک زمانہ صحبت باولیا بهتر از 100 سال عبادت خیریا مولانا روم وایي چې د ډېرو کلونو د عبادت نه د نیکانو خلکو د لږ ساعت صحبت دا کله کله بهتري نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې زه به فالتو وخت کې د مولانا یعقوب صاحب چې کوم دی نو مجلس ته ډایرکټ تلم مولانا یعقوب صاحب سره هغه ناست و سړی چې په استاد سره تعلق جوړ کړي فالتو وخت د استاد خواته یوسي امی سړی چېرته د عالم سره تعلق جوړ کړي فالتو وخت چېرته د عالم خواته یوسي د یو ساده دیهاتي خبره ده ویې منه انشاءالله فایده به تا ته لږ وخت کې محسوسه شي هغه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي دا بیاض یعقوبي یو کتاب اوس چاپ شوی دی دغه مجالسو کې چې هغه د مولانا یعقوب صاحب رحمت الله علیه نه سورېدلی وي هغې نه غټ کتاب اوس جوړ کړی دی رستو امت دپاره دا فایدې بلا خبرې د هغه مجلسونو نه ده یو ورځ زه رالم او دغه نو دا مولانا یعقوب صاحب نو زه لاړم شیخ الهند رحمت الله علیه سره کېناستم شیخ الهند رحمت الله علیه ما ته وایي چې څنګه به ټیم راغلی دا ټیم استاد راتګ نه دی وی ما په خبره پوه کړه چې زه فالتو وخت کې مولانا یعقوب صاحب سره کېنم نن ما سره ټیم او هغوی نه و نو زه ستاسو خواته رالم چې ټیم به ستاسو صحبت کې قیمتي کړم د دې څیزونو نه د ټولو نه د وتو دپاره مثبتو خلکو سره ناسته چې ده
دا غنیمت دی. پنځم شی چې انسان ته ننوځي که نه، سنو توجه کې ساتھ، نو پنځم شی چې انسان باندې حمله کوي او د فنا جوړیږي، هغې کې دته فنایت حاصلېږي، نو هغه تکاثر دی. قرآن وی الہاکم التکاثر، اے خلقو تاسو غفلت کې واچولئ، ډېروالی د څه شي ډېروالی، مال ډېر نشو، بنګلې ډېرې نشوې او عہده چې کم دی نو اوچته نشوله، بچي ډېر نشو، تکاثر تاسو په غفلت کې واچو. صوفیاء کرام وایي دا داسې خسمړی مرض دی، دا داسې ناکاره مرض دی چې تیرا پیچھے نہیں چھوڑے گا حتی زرتم المقابر، چې ته قبر ته نه رسولې. دا ډېره نشوه، دا ډېره نشوه، ډېرو مې دا تا قبر پورې نه پرېږدي، دا به تا پسې لګېدلي. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت کې واچولې تاسو ډېروالی تر دې چې په 38 ولګولې، 38 پیژنې قبر غاړې له یوړې. دا فنا فی التکاثر، دا بیماری چې کله ولګي انسان ته، دا راغه چې دی نو یو بیماری ده، استسقا ورته وایي. سړی مړېږي نه، وچوي بس بیا وبس کس کې وچوي، بس هغه شی دی دا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، دا په خاورو باندې ډکېږي. زما محترمو، زه یو ټکي ته راتلمه، زمونږه او د دې دنیوي تعلیم د دې دا فرق، دا دنیوي تعلیم د کانسیس دی، دا کسب دی، د سره زموږ د دنیا ضرورت چې دی نو هغه وابسته دي، لیکن دا زموږ ذرایع دي. مقصود چې کوم دی هغه زموږ د الله رضا ده، الله ته قرب دی، الله ته قرب دی. کوم شی چې الله قرب هغه سره نه حاصلېږي، هغه ټول د تکاثر په زمره کې راځي. شی هغه دی ما او تا چې څومره ترقي وکړه، نو ترقی د دې مادیاتو د علومو فنونو دا به زموږ دپاره ښه شي، خو که چېرې دا د الله تعالی د قرب ذریعه وګرځي، که د الله د قرب ذریعه نه ګرځي، دا هېڅ شی هم نه دی، صفر دی، دا دلته کې پاتې ده، دا به قیمتي کېږي په دې باندې. یو خبره کوم بس بیا دعا. دا زمونږه تعلیم یافته طبقه چې کله دین سره وابسته شي، دنه ډېره سہولت جوړه شي، ښایسته خلک ترې جوړ شي. ما ډېر ولیدل، نن مې ورور ما ته کراچۍ نه کلپ کړی دی، ما نه پېژانده، الیک سلیک مې کو، ما ورته ویل چې یاره نن ما ورته سهار یو دغه وکړو، مې ویل تم ذرا تعارف کراؤ تم کون ہے، رابطه کېږي، نوم مونږ دې نه راځي. هغه بیا یو 10 منټ کلپ کړی دی، زه ته یو ټکي سره پرانم، او چې یو سرکاري نوکر یم کراچۍ کې اوسم، او په دې محکمو کې دغه خو دغه دی دا بیا زما څلور لوڼه وې، لومبۍ لور چې زما وه نو هغې بي اې کې امتحان ورکوو او ډېره قابله وه، نو چې امتحان کې ورسره یو جینۍ میلو شوې وه، درس نظامي کې سبق دی، هغې ورته د درس نظامي دعوت ورکړه، چې امتحان یې ورکړه، دا درس نظامي کې داخله واغشته، وی چې داسې څه وخت لړه، ما ته وی چې ابو زندگی تو یہی زندگی ہے، زما 3 لوڼه وی، نور هم وی صرف 4 لوڼه مې دي، وی هغه څوک په 7 کې وه، څوک په 8 کې وه، څوک په 5 کې وه، روی ویست، او ټول یې په دیني مدرسه کې داخله کړه. د هغه د خولې دا خبره ده، اجینکو بیا پاکستان ټاپ کړه د وفاق په سطحه باندې، درو جنکو پاکستان ټاپ، د هغه د خولې دا خبره وه
कि मेरी बेटियों ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, मेरी बेटियों ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। नुता दसद वजने वे कि जमा बच्चों दग तालीम को कुछ दिन तरफ तराले जमा न इस्लामी जरिया कर देदा दा टोल सिजुना दा पक्पल दे बटी की हुकदा दा अल्लाह दा कुर्ब जरिए जोड़ा करो दा फखर जरिए कदा कुर्ब जरिए जोड़ा नशवा नुदा बद अल्लाह ने दा बहुत सबब गर्जी खबर मा چې وې تاسو ته کوم ادا چې محقق توصیف په تاریخ کې لیکل دي دې چا سر روانو او یو ځای یو نیک سړی و د هغه ملاقات له یو ملګري سره دې په فلکیاتو کې امام د منطق او فلسفه کې ماهر یادې دا نیک سړی ځای ته چلل نو هغه دا مرګري د تعارف کوي داسې فخریان داس چې داسې په فلکیاتو کې امام دی فلکیات دا اجرام چې کوم دي لوی اجرام د دې معلومات فراهم کوي نو هغه پېښو چې د په سر کې نشه ده تاسو یو خبره کوم کم سړي کې چې اخلاص یې والله والی د خولې او د حرکت نه به داسې خبرې خېږي چې هغې سره به د بل اصلاح کېږي ظاهر کې به سخت ښکاري نه به اصلاح کېږي دا محقق توصیف چې ورته د ده دا صفت چې ورته وکړه که نه د فخر په انداز چې دی په فلکیاتو کې ماهر دی دا نیک سړی ورته وایي د ده نه خو مړه خر په فلکیاتو زیات ښه وي څه شی هر توصیف صاحب خفه شو دا توصیف چې کوم دی یو دی خفه شو ما ته کې وکړه مرګري ته وایي چې شپې له تلي خو ده چې ده سره شپه نه کوي خفه شو دا پاسې زی اخو دا گاڑی ماڑی خونو سے بچے اس دت تکے نو بس مقام تو پنڈے کی دا شیخونه د خرو ده دوکانو لاري دی یو ځای کې شپراله یو باندې کې یو درندګړی دی ا درندګړی ته چې کم دی نو دی وایي چې موږ له وځای راکړو یو د اجرت نه ځای دا څنګه به مخ کې فخرو تاولي فخرو ما سلطان شو دی په سهل کې کټونه ځان تواچو هغه درندګړی ورته وایي چې مېلمنو دا کټونه اوچت کړي دی برنډې ته واچوئ بېګاله او باران کېږي د اوبه به دې برنډې ته خېږي بیا به تاسو ته تکلیف اوس نه وخېږوئ باران کېږي بېګاله هغې ورته وایي دا ته څه وایې درندګړي بابا اسمان خو شین دی هته وایي چې باران به کېږي از کدا میگویی تر نه وایي نه کېږي به باران به کېږي ته څه نه وایي دا زما خرې نه دا د درندې خر وایه دې چې مازدیګر ورته موږ ګورو چې دې دا لکه هسې یو ځل وخورئ وریځ راځي چې دوه ځلې وخورئ بیا نارمل باران راځي او دې د کافر بچي چې دا لکه درې ځله وخوځوله که نه بس بیا اوبه دومره راورېږي چې دې برنډې ته رارسي هسې کټونه یې بره کړه هماغه شانو شو چې باران راغی توصیه ملګرې په خپله خبره چې دی نو دغه شو چې دا هغه نیک سړي خبره صحیح وه په بلکیاتو خو زموږ نه خر خفېږي موږ ته پته نه لګېده چې باران به کېږي د خر لکې اعلان وکړه چې باران به کېږي نورې خبرې ډېرې دي محترمو دا څه چې کائناتو کې استادۍ مستادۍ موږ وینو چې دوی دا وکړه دا وکړه دا رامرغۍ کوي دا ګونګټانې کوي دا سجونه ټول کوي په دې باندې د باس وخت نه دی خو بس شی هغه دی چې باید الله قرب حاصل شي دا زمونږ دا کار مدرسه کې طالبان ډېر دي روپۍ به تپوس کې څومره طالبان دي سر دی به وایي دومره ډېر دي هغه بار بار به م سره یو ځای کې او داسې ټول به یو ځای دومره ډېر دي ښه ماشاءالله موږ دونه ډېر کتابونه دي زه دونه ډېر سبقونه وایم زمونږ ته دا مشایخ وایي چې دا ډېر ډېر ټکي د ګوره دې طرف ته دوکه نه کړي اصل نه نیت ته نه خواله شي تیر مې فارغ کړو تیر مې فضلا دي فلکونه مې دي ما د مناظر حسن گیلانی رحمت الله علیه دغه مې کته شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه شاه صاحب په عمر کې زمونږ مخکې چاته نو ویل چې پلان کې زما شاګرد دی دا ټکي دی نه یو بوی راځي شیخ تقی صاحب دامن برکات هم وایي कि मुझे हैरत होती है
बाद साथियों से जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि हम चंद उलमा ने ये काम किया, बाजान तालीम में कि हम चंद उलमा ने दा शे दा इस्तिलाह दा टके दा ताबीर दा ताबीर न दी अजस तकासुर के असर दे बद तरफ तो वो दा अल्लाह दा कुर्ब जराए तलब कुल अल्लाह दे मुझे पदे खबरों का अमल तौफीक राखी बाकी दा से हमारा मदरसे बारह की सो है मा पार्थिबान में बयान राचा बयान हर सता सुनी ने अल्लाह दे मजीद तरक्की वर